دې ته دا ماده القضيه کله چې دې نه تعبیر په یو لفظ هغه لفظ څه دې نه کتاب یا صورت عقلی چې تصور د دې نه پاره دا په کومه په قضيه من معقوله کې او په قضيه من کومه چې کوم لفظه باندې تعبیر دې نه شي دې جهاد اې جهاد عقلی دې او دا کوم ټول قضيه یې څه وي موجهه موجهه او ذکر په څه نشي په قضيه دې قضيه ته مستقول صوت موجهه او مستقل بالمخالف بیا ماده ته بل خبر بګم چې د دې ماده ته قضيه سره جهاد برابر وو دې صدقه القضيه او برابر نه کېږي متى يوضع ويجي كان وقد يصرح بكيفيه النسبه قلت ده خبر كويس كلب التصريح في ليش كيفيه النسبه تصريح بالتصرف تصريح جواب وش كلام وكيفيته هو نفس الامر كده ثابت تصريح فموجهه يا موجهه وما به البيان وجهه فكم يصير بيان كيږي هغه څوی او بیان حاجه والا فمستقط او فكنو ذكر شيء قضيه فقط كشه بكيفيه نسبه المحمول للموضوع ونسبه المحمول الموضوع سواء كان ايجابيه برابر كذا نسبه ايجابيه وسلبيه فتمنوا سوي بهر حال تكون لا محاله مكيفه في نفس الامر والواقع مكيف في نفس الامر والواقع بكيفيه وكيفيه اب څنګه لګا مثل الضروره والدوام والامكان امتناع فعليات كل كده وغير ذلك فتلك الكيفيه الواقعه في نفس الامر ده كيفيه واقع نفسه تسمى ماده القضيه شوف ثم قد يصرح في القضيه بان تلك النسبه كيفيه متدا يا كده بالتسويق في قضيه بان تلك النسبه ده نسبه شيء كده قضيه كده دا مكيف في نفس الامر بكيفيه كذا فدي كيفيه ترى ايه يعني دا كيفيه جهه ذكر والقضيه ده صح حين تسمى موجهه يا موجهه دي موجهه صوت وجود موجهه شو دي او قد لا يصرح بذلك او كيف فتسمى متقذه متقه واللفظ الدال عليها في القضيه الملفوظ فيه هذا اللفظ دال عليها بشا فدي كيفيه معنى فقديم ملفوظه يا صوره عقليه دال عليها في القضيه المعقوله قضيه معقوله کی بصورت عقليه ها او قضيه ملفوظه کی بصورت صحیح كنا بوجه اللفظي لفظ دال تسمى جهه ايضا جهه تقديريه دوی فان طابقت الجهه الماده يعني اذا جهه ماده سره برابر وو صدقت القضيه تقوينا الانسان حيوان بضروره وده حيوان ده ثبوت انسان ضروري او ده جزء كنا الانسان حقيقه حيوان جزء والا كذبته او كنايه برابر نو كل انسان حجر بضروره حجر كل انسان حجر بالامتناع بقى ده كنا تسوي في واقع نفس الامر في امتناع ده وده ضروره ده جهه تقايس برابر نو شكل تعبير توشي مادة القضيين المادة القضيين ده مادة القضيين ده مادة القضيين كان أزيد التعبير كيف ها شو بسيس التعبير ده مادة القضيين ده معبر عن هو كم سر تعبير شهادة رجي جهاد كنا قلت لا جهاد بوستشيء ولا كلبة دوامي كلبة سيد كلبة ضرورتي كلبة سيد دوامي كلبة جي فعليتي يو دوا دري او كلبة سوكي جي امكان دا ضرورت بخلقو کی بیا فسلو قسمه ده ضرورت النسبت کنه ضرورت حکم شکل ضرورت النسبت کرا کله شی په دوام النسبت کرا کله شی په فعلیت النسبت کرا کله شی په امکان النسبت کرا هغه څه څه دا ضرورت النسبت ضرورت فرق کوه دا کوه د امکان طرفنا
فعلیت ته ترقی ده، د فعلیت نه دوام ته ترقی ده، د دوام نه ضرورت ته ترقی ده. امکان سلب ضرورت من الجانب سلب ضرورت جانب مخالف سلب ضرورت جانب څه مخالف نه دا امکان شو کنه. ځکه امکان نو مراد ته امکان عام ده. کوم امکان ده؟ سلب ضرورت د جانب مخالف نه دا سلب امکان سلب خارج ضروري ده. او دې بلکې خو امکان مستلزم وقوع نه ده. کوم شی ممکن ضروري نه چې واقعي فعلیت دی چې وقوع ته راووت فعلیت څه شو خو لا همیشه کې دې شی وقوع ته راوځي کله به همیشه کله به نه او دا دوام به هغه نه مضبوط شو چې وقوع ته راوته همیشه هم ده او همیشه بیا هم کمزور دی ولی همیشه کنه خو سره د جواز د چانه د انفکاک نه انفکاک به هم جایز دی او ضرورت هغه چې انفکاک هم ناجایز دی محال د انفکاک د کومه طرف نه د امکان په پورته خېجا فعلیت توخېجا د فعلیت څخه توخېجا دوام توخېجا د دوام د ضرورت توخېجا فهل یو کې دارنا الترقي من الادنى الى الاعلى ما امکان سبب د مخالف ضروري دی دا شی واقع دی او کنه او فعلیت څخه ها په یو د منو ثلاثو کې واقع دی فعلیت سره د فعلیت ترجمه کوي وقوع نسبت سره في صح احد الازمنه السبب يوجد من ثلاثه فيستوي وقوع يوجد من ثلاثه او دوام نسبت ستوي چې دا واقعي نسبت بیا په تمام زمانو باندې محیط ده سره هغه په یو زمانه کې کېدې شي کنه دا څنګه په تمام ازمنو کې استمرار ده استمرار د محیط ته حاصل ټول ازمنه وتا خو سره د جواز د انفکاک نه کېدې شي چې انفکاک راشي او عرض سره دا نسبت د مفکش د محمول د جانه د موضوع انفکاک سره د جواز انفکاک نه او ضرورت سره په تمام زمانو استخدام ده احاطه سره د عدم جواز انفکاک نه ردیو نه د ضرورت ترجمه په استحاله الانفکاک سره خو څه یو په امتناع الانفکاک سره ځان په خبره پوه الله دې وبخا لاول ما تاسو چې دا جهاد في تعبير د ماده القضيه کله په صورت ضرورت کې وي ضرورت نسبت دا نسبت محمول موضوع ته ضروری ده کله په دوام نسبت دا نسبت محمول موضوع ته دائما ده فعلیت نسبت دا نسبت محمول واقع ده په یو د ازمنه او ثلاثه کې فعل څه معنی وقوع په یو د ازمنه او ثلاثه کې او تحقق په یو د ایجابا یو سلبا او امکان يستلزم جانب مخالفنا مخالف ضروري كيف هذا واقع ده او کنه ده امکان مستلزم وقوع لغا نه ده کنه ده ما تاسو ته د فرق وکړو د څه د سلو منفي او دا اخرنه امکان ده اخرنه مخکې فعلیت ده غیر مخکې څوک ده دوام ده دا دوام مخکې څوک ده ضرورت ده او په هر یو کې امکان سلب ضرورت جانب مخالف نه شی واقع ده او کنه ده فعلیت ده چې واقع ده په یو لازم ثلاثو کې و استمرار وی او کنه عام ده نه او چې د بلکې دوام کې وقوع ده سره د استمرار نه او په ګر هغه چې خاصي استمرار ده سره د جواز د انفکاک نه عدم جواز انفکاک نه او په ضرورت کې استمرار ده سره د عدم جواز انفکاک نه سره ته د خبرې ټول ځکه دا کله ته واټو سوچ هغه څه کوم بیا د ضرورت نه دا په څلور قسمه ده څو قسمه ده ضرورت نسبت محمول ضرورت نسبت محمول موضوع ده ترسو مرجزات موضوع موجود وي یو دا ضرورت نسبت محمول موضوع ته ترسو مرجزات موضوع موجود وي دي ته وي ضرورت ذاتي ګور نو ضرورت ذاتي دا بل ضرورت وصفي ضرورت وصفي او بل ضرورت في وقت معين في وقت معين او صورا ضرورات في وقت غير معين صورة كده دوت ضرورة نسبة ضرورات ذاتي ضرورات وصفي ضرورات في وقت معين ضرورات في وقت غير معين ده ضرورة نسبة سبب ضرورة ذاتي ده نسبة محمول موجودة ده ضروري ده ذاتي سمطب ترسوب ذات موضوع موجود بي يعني مثال خير كل إنسان حيوان بالضرورة كل إنسان ترسوب ذات موضوع موجود بي یا سالبی مثال پیش کن دو مثال رو سرم پیش کن
دیتا ولیکی بیا ضروریه مطلقه ضروریه یو مجهده شو چې حکم شي تعالی کې فضرورت ته نسبت محمول موضوع ته ترسو په ذات ته موضوع موجود دي ته ضرورت ذاتی وایي او دغه قضیه ته چې دا حکم پکې شي هغه ته ضروریه مطلقه وایي او من تو مثال خو یو د موجب یو بل مثال دی د موجب مثال شو كل انسان حيوان بضرورته ما دام ذات الانسان څوک ذات انساني حیوان بولسته ضروري دي ځکه انفکاک د انسان د حیوانات کې دي شي ځکه حیوانات هغه یو جزء د دوه اجزاء د انسان نه انسان جوړ د انسان د حیوان او د ناطق نه خو شپه ذات چې وینو ذاتي بوي ذات چې وینو او ذاتي بوي عدم امتناع الانفكاك ضرورت ما هذا ستر كذا نه عدم الانفكاك نه امتناع الانفكاك عدم الانفكاك بلکې مشته او په تمام زمانو کې دوام نسبت کې عدم الانفكاك نه هسه خو په دې کې استحاله د انفكاک ته عدم الانفكاک دغه د ضرورت ذاتي معنی څه څه شي حکم شي په ضرورت نسبت المحمول موضوع ترسو په ذات موضوع موجود وي وجه مثال تغشو سالوي مثال لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ها بضرورة محكم وجود بالضرورة لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الإنسان بالضرورة ده سلب شده لا ضروري ده سلب ده حجر ده إنسان ترسوب ذات إنسان موجود ده بحجر نہیں ٹھیک شو وسراج ضرورت واسكتا ده مشروطة عامة ده سوي ده مشروطة عامة كله شو حكم شيء باقي فضرورت نسبة المحمول موضوع ترسوب الذات موضوع متصف وصف عنوان سربي لك كل كاتب متحرك بضرورته كل كاتب متحرك بضرورته كل كاتب متحرك الأصابع إذا قلت بڑا ما دام كاتبا ما دام كاتبا تقشو ترسوب ورجدا ذات كاتب تكاتب لاند ذات زيد مربكر چې ترسوب د غزید مربکر متصف په وصف عنواني د کتابت سره وی نو ته به ګوتې راکې اسی ګوتې خصوص نه راکې څه ما خبر نه پوهیږي دا څه مثال شو موجبه او د سالمي مثال پیش کا لا شيء من النائم لا شيء من لا شيء نه د مستيقظ کی مثال پیش کا نائم مستيقظ ما دام نائما ما دام بضرورة سبب بضرورة لا شيء من نائم مستيقظ ما دام نائما پوش کنه شده سو مثال نشو دا دویم مثال شو یو دا موجبه مثال شو الله دی اوبخا ایو دا چا مثال شو یو دا سالبه مثال شو کنه او مثال ما تاسو څه پیش کو او دقیق مثال په دشته کې پیش کا لا كل كاتب متحرك الاصابع بضروره ما دام كاتبا يا لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع هو او كان بساكن ما دام كاتبا ما دام هو بضروره ما دام بضروره مخکې وسوځه ها نو دغه دوټه کې اضافه کې یو بضروره یو ما دام سره پره چې دا حکم په ضرورت وسپي تر څو په ذات موضوع متصف په وصف سره دا وصف د کتابت چې وینو تحرک ثبوت ضروري دی او د سکون دا صادو سلب ضروري دی کنه به خبر نه کوي دا څه مثال شو دا مشروطه مشروع څه شو ولا تسميه سره مو ضروري متقل ضروري متقول وي حکم د ضرورت سره ذکر ضروري مطلقه ذکر د ضرورت په ټول اوقاتو کې دی مطلقاً دی کنه هي او دا ته وصف پورې نه دی تر وخت پورې نه دی ګورګن په ضرورت په دې ټیم کې په دې کې ضرورت وسپي تر وصف پورې ضرورت ده کدا وصف ته کتابت ورو ثبوت ته کتاب دچا تحرک ضروري ده او ضرورت په وخت معین کې الته په وخت کې ضرورت ده وخت ته معین دی او په څلورم کې وخت غیر معین دی نو خبرته ورشو او دا مجاهده سیاده ښه خو سوچ جهاد شو څلور شو په دې کې مې څه وکړو چې په ضرورت کې څلور جوړو دا څنګه شو ضرورت بیا څنګه شو مشروطه مشروط اوس راځي چې په وخت معین دا څنګه ما ته وځي كل انسان كل حيوان متنفس بالضروره نه چې دا مثال پیش کو دا بل باندې مثال پیش کا د دې لپاره ګوره دا دغه نه خبره ځان پوهه دا مثال تاسو ته هم هدي
شيء ده مثال تدوخمه لا شيء كل قمر منخسف ما تبجاه قمر منخسف كلام منخسف فيخاص وقت كم وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس كل بضرورة كل قمر منخسف بضرورة مخي ورسل وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس حكم شوف ضرورة نسبة المحمول ترسوبة إذا ذات موضوع في وقت معين كي إذا قمر بوقت حيلولي كي بكنا فدي وقت خام دار قمر بطوري بها ديرو بيا رنا شكوله ذكر دلان رناشي ده متخذ ماخوذ للشان الشمسنا او بيد الشمس ممكن مكه حيله شو اوس په دې دیم کې دا اخذ نشي کوله ځکه په دې سپومې کې خپل ذاکر نه نشته کنه پوښې به ادیوژنا الله پاک ایت نور وي مرته نور وي ذاکر نه او په دې کې کوم دې کسبي متصور نه دا غین اخذ شي دا څه کوي ان خپل نه نه چې نور کوي څنګه بیا راځي یو ځای به راځي تاسو هغه به تاسو رڼا به ولي حلب رڼا ولي کنه چې شعاع الشمس دې ته برابر مقابل د دې کې کنه دا څنګه وشو او د سالمې مثال وکړه په وخت التربيه کې وخت التربيه کوم وخت چې وخت التربيه ګوره چې شمس او قمر ربع فلك كانت يقولوا يوم وقت التربيه يوم وقت التسليس جوزان خبر وقت التربيه هو ما اذا كان بين الشمس والقمر مثلا ربع الفلك ربع هو ثلاثه بروج طول بروج السوري طول دولس بروج دي طول سوري دولس بروج دي کنه په دولس بروج کې چې ربع الفلك شو سلورم ایستا درې برجونه شو په دې درې برجونه چې وخت التربيه نو په دې وخت چې کوم دی کنه بیا د شمس او د قمر په منځ کې ځمکه نه حایله کیږي کنه دې ټیم کې بالکل نه حایله کیږي وخت د تربیه کې ٹھیک شو وخت د تسلیث کې سلور درجه ثلث کنه دا سلور راځي سلور دولس نشو او درې ثلث نشو وخت د تربیه کنه سم خبره باندې پوهه نو ته د دې د سالمي مثال په ضرورت لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع إذا كان بين الشمس والقمر ربع الفلك تكشف جاءت ثلاثة بروج دي تشكم ده بسباب واي كان بسباب جابت خبر رب استخكار الشيء ده سنة جلة كل ما كان اسمان بجوه كزان ده خبرته أغيزة بسباب شوي كان بسباب تبا استرلاب من خلقه استرلاب من خلق بيختل جوري تاس درجي بيبدأ خلوه بسباب بچاول پسترلاب به لګونو کار وکړي کله خبر نه کوم دې ته وایي فلکیات ښه دا به جوړو بیا به تفسیر او دا سرچمنی او دا کتاب سره وایو ان شاء الله ضرورت في وقت غیر معین خبر پوښي دې ته وسلاشه چې حکم داخل په استعمال کړه او غیر معین کې التم ضرورت ده حکم نه بضرورت نسبت المحمول اصل رمحه ضرورت اصل رمح قسم چې هو بضرورت في وقت غیر معین حكم شيء بضرورة نسبة المحمول الموضوع ترسوب والجماعة تقول ده ذات موضوع كان بوقت معين كده بوقت غير معين كده ده ضرورت في وقت معين لكن كل حيوان متنفس بضرورة وقتا ما لكن بعرف الساعة أخلي نوع كلا الساعة أخلي كلا لو باسي أضاش المثال سالي ما سانم ذكره لا شيء من الحيوان بمتنفس بضرورته وقتا ما دته ولکه دته وقتيه مطلقه دته سوي وقتيه مطلقه دته منتشره مطلقه وقتيه مطلقه وزکوي وقتيه وزکوي دوی د کوم چې کوم دی د حکم د ضرورت نه په یو وخت معین کې وقتيه وزکوي تکشه وقتيه وزکوي مطلقه وزکوي د دې مقابل کې په دغه په بسایت ولګیو کنه دا موږ بچا کېږو بیا دې مقابل کې څوک روان دي مخکې مرکبات روان دي مرکباتو کې بیا وخت هي مطلق وقت یې ځکه هغه الته مقید شي الته څه شي بلا دوام سره مقید شي څه سره مقید شي لا دوام سره مقید شي دا بلا دوام سره مقید نه چې هغه مقید نه دا مطلق شي فڅه مت او وقتيه چې دا یوازې وقتيه هغه مرکبات هغه مقید ده په څه سره بلا دوام سره لا دوام او دا بلا دوام سره مقید نه ده مطلق شي
او دارنګه دي منتشره ده شه منتشره ده چې وخت په منتشر معین منتشر څه او وخت یو دې ته متقله کوي چې د دې مقابل کې د مرکباتو هم یو منتشره شته او هغه مقید ده کله دوام سره دا غیر مقید ول دې ته مطلقه وي انت اطلاق دې ورته تقييد دې لا مطلقه سوچ دې سنور ما تاسو په ضرورت کې وکړي دوه په توام کوي یو په پیریت یو په امکان کوي کل بشایت تسوشي دا اته بسيطي اته سړي بسيطي برمتن توحید دې په خبره ځان کوکا فإن كان الحكم فيها د دې سبب د ویلو مختلف طریقې وي موږ به دې کې پنځه درس کتاب په مسکینو څه شو یو دا چې کتاب په مسکینو بس ما دا په بل څه څه کار کتاب ته نه څه شو دا څه شو بس تا تمام نو تاسو کتاب وایي هغه ګور دا هغه موږ اصل کې وې په مرقات کې خبر ځان کوکا ګور متن توحید فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة ما نقول ضرورة النسبة ضرورة النسبة ضروري ده او خلوا ما دام ذات الموضوع موجودة دا يوشو فضرورية مطلقة او ما دام وصفه ترسل ذات متصف صفة عنواني سنة ذات موضوع متصف صفة عنواني فمشروطة عامة او في وقت معين لا ضرورة نسبة في وقت معين كيوي فوقتية مطلقة او غير معين في وقت معين ما يعتبرها يعني او في وقت غير معين لا ضرورة نسبة وقت غير معين كده الشجرة منتشرة مطلقة وجوا كتكوشا خبر ذان فوقها وفإن كان الحكم فيها بزور قد يكون الحكم في القصد الموجد بأن النسبة الثبوتية ده نسبة له ثبوتية وكسلبية ضروري بوي كذا ضرورية هذا ضرورة ما كده سمعنا ما كده امتناع الانفكاك طبعا ممتنعة الانفكاك عن الموضوع على أحد 4 أوجه سوتر خلفه سنور الأول أنها ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودا مثال نفرد حقيقة ما مزول مثال نقوله وكل إنسان حيوان بضرورة ولا شيء حسن إنسان بضرورة فيسمى القضية حينئذ ضرورية مطلقة ضرورية الاشتمال على ضرورة مطلقة وعدم التقييد ضرورة بالوصف أو الوقت وصف عنواني أي وقت التقييد بجنشتها وشوى الثاني أنها ضرورية ما دام الوصف العنواني ثابتا للموضوع بذات الموضوع ترسوب الوصف العنواني ثابت ذات الموضوع لها كنا وصف العنواني كاتب كتابات ذات زي ما بقى ثابت ذات مرادة فاتحة سوكي كله كاتب متحرك ونساب بضرورة ما دام كاتبا دلته بالضرورت لري او ما دام وسره مخه بالضرورت لري جهاد او ما دام دا ضرورت تر وسط پورې ده چې دا غزل منفکر چې کله کاږي کله ذات حاته فرض نه راځي چې دله دا وسط ته کتابت ثابت عنواني او دغه وې وسه چې تعبیر د موضوع عنوان د موضوع دی ګرځیدل دي ته اوس عنواني ولې کاتب عنوان د موضوع دی ګرځیدل کنه ولا شيء منه مساكن اساس بضرورت ما دام كاتبا فتسمى حينئذ مشروطة عامة مشروطات ولنفس مرتب لها لاشتراط الضرورة بالوصف العنواني مشروطة ذكر او دا عامات وليكون هذه القضية أعم من المشروط الخاص دي تعمل تقول مشروطة خاصة ومركبات ذكرها دا غنى عامات أنا خاصة لها كما ستجيء الثالث أن ضرورية في وقت غير في وقت معين لك كل قمر منخزم بضرورة وقت حينية الأرض بينه وبين الشمس وبين الشمس ما مختبس الأشياء لازم يجي لك كل قمر كم تدرسينه كل قمر منخزم بضرورة وقت حينية ما تستطيع بدي وقت بيا لغنا لأنه حساب ثابت كنا كم وقت قمر الحساب ثابت وقت حينية ولا شيء من القمر منخزم بضرورة وقت التربية وقت التربية من نبان حشيدة قرخة وقت التربية هو ما إذا كان بين الشمس والقمر مثلا ربع الفلك أو ربع الفلك طول بروج سودي التسع أفغاني لغني أفغاني مياشتي كنا السدى ودلو وقوطة وداسي دي كنا الدولس مياشتي كنا هاي إذا يبرج دولس برجدي دريبل وقت كنا كما أن التصنيف سواء يكون السلس منه 4 بروج يعني كوش كان الخبر سلسه كنا شغال 4 التسديس هو يكون بينهم سلس وهو برجاني من هي رخاء
تشو نام يطلع دي أستاذ كما شارح لنا وقت يسمى وقتية الوقت وقتيوته لوي هي وقتيوته لتقييد الزروة بالوقت مطلقوته لوي وعدم تقييد القدر بالله دوام الله دوام سبب مقال أغير بالسلف وقتي ويخاط رواه الرابع أن ضرورة في وقت من الأوقات في وقت الأوقات وقت معين من الإخاء فكلنا كل إنسان متنفس بزورية كل حيوان لكن إنسان أخلق من الحيوانات مخلق إنسان مخلق من الحيوانات مخلق نحن بندر ولا شيء من الإنسان المتنفس بذروته وقتا ما دلت بصر وقتا ما يا وقتا ما يوقت أوقاتنا وتسمى منتشرة لكون وقت فيها منتشرة وقت ضرورتك منتشرة مطلقات منتشر معناه كذا غير معين وعدم التقييد القيد بالله دوام بس ما تستمر الشفر وقال لك أنا وصنن بدوام في خبر وكا نيو دواء لك سنجي ضرورت دو قسمه صلور قسمه نو بدوام كده دو قسمه نشته ده دو قسمه كم يو دوام ذاتي في حكم شيء بايك فدوام ده نسبة محمول ده النسبة كده لابنها معوزي بيخا سنة دوام نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة المحمول ده عبارة دوام النسبة ما يقول لك أنا هذا مثلا كم دوام النسبة يقول لك أنا الدوام ده نسبة محمول موجود تترسو بوري في ذات موضوع موجود ده سيشفى ده حكم شيء بالدوام ذاتي سرا يعني بالدوام بالنسبة للمحمول موجود سرا ترسوب الذات موضوع موجود ده دي مثال دي لكي دائمة مطلقة لكن أخي تزرية مطلقة فالتزرية ذاتي سرا كما تزرية مطلقة فدي الدوام ذاتي سرا دائمة مطلقة نزايد تزرية دويد اشتمال لبزرات نزرية دلتا ويد اشتمال للدوامنا دائمة وطول أغا مطلقة وإذا مطلقة يعني هل تم تقييد بوصف ووقت النوم تم تقييد بوصف ووقت النشط ده ضرورات ذريه هم ذريه ده دائما الوتهم لكن بوجه فده وجه ترشو كنا فوشت او ده اطلاق وته دي انه شيء ده عدم تقييدنا بوصف او شيء بوقتنا تكشف او ده دي فرق مثالهم بلا ما اقل مثال كل انسان حيوان بالدواء فكده انسان لا ثبوت حيوانيات جاوتا انسان ده تمام اوقات مشتمل یو وقت داسې نه راځي دوام دی کنه دوام اگر چې لکه دا څه شي په تمام اوقاتو کې څه شي کې ځکه دا ضروري دی سره اصل کې خدا ضروري دی کنه چې ضروري دی دوام خامخا چې کوم ضرورت دی دوام مخامخ دلته دوام د وجه ضرورت نه دی ضروري دی چې ځکه ځای په ټول وخت دی شو ځکه په دوام کې دا ضروري نه ده پوه کله دا دوام د دې وجه نه چې هغه ضروري جوړه کې دوام دی کله به ضرورت نه خو دوام دی لکه دې په نسبت دی چې شي مثال تحرک د سماوات او بل جوړ په دې دوام کې دوام وصفي څه شي جوړ لکه اصل ضرورت وصفي چې کوي مثال ما خطر ما يعني حكم شيء متى الإسلام بالنسبة كالإسلام كما الإسلام سيوزي دوام نسبة المحمول إلى الموضوع ما دام ذات الموضوع متصفة بوصف العنوان بالوصف العنواني تصوب ذات الموضوع متصفة بوصف العنواني وصف العنواني وصف العنواني لأنه عنوان الموضوع تعبير بدسر الشيء ده أو زي بعض مثال مغرقة كم يوم كل كائن متحرك ولا سائم سدلت بل في ضرورة الدوام بس نو خبر ما دام كاتبا او تسالبين سلوا الى شيء من الكاتب بساكن الاصابع الى شبر بالدوام ما دام كاتبا اخر مثال او ما تقل فرق ضرورة الدوام ضمن لكوها ضرورة استحالة الانفكاك حتى شاهدوا عدم الانفكاك الانفكاك مشتر كده امكانات فوشته
داير شيء بكاش هذا وجد ضرورت نہیں اكد وجد بلی وجد دوام نه فتبع وقت دلته کې دې سره نو سرکار د دوام سره علت شهر سره دوام او دې ته لکه مشروطه مشروطه له دې مشروطه له وای او عام نه دې عرفي عام سوي هغه ته مشروطه عام نه کنه ضرورتي وسو سره چې مشروطه عام او دې سره کوم نه عرفي عام عرفي او ذکوي چې اهل عرف كل كاتب متحرك الانسان اهل عرف دين دقه مطلب اخلي اذا ثبوت التحرك تر وسط پورې ده دې ذات سره تعلق نشته دې ذات تکاتب سره تعلق سره تحرک نشته دا تحرک چې ثابت دی دا څه چې دا دفعه د اعتراض کوي چې ګوره ته چې لابد په موجبه کې د وجود د موضوع نه غنه دا خبره زستانه منم ذات تقضی په وخت کې دا نفس قضیه خوشته کنه زید قائم په وخت کې هم زید سر نه ورشته نه ذات تقضی خوشته کنه ذات تقضی جوړ دی دا تلفظ نه په موضوع تلفظ نه محمول او نسبت کول د محمول چاته موضوع ته ذات تقضی ما اذا ما خلق زید قائم نه وره تسوي چې وجود د موضوع ضروري دی نفس ذات تقضی نه محتاج وجود د موضوع ته ځکه چې موږ وایو زید القائم په وخت کې د وجود زید سر نه موجود نه وي لرا جواب کو اي في صدقها اي في هذوجنا په حشه کې دالي اي في صدقها لا في ذاتها نو لسم نمبر حشه کې لګي کنه ولي اذ ليس ذات القضيه الحمليه الموجبه موقوفه على وجود موضوعها اغنى موقوف وجود الموضوع باندې اذ يقال زيد القائم حين عدمه فهو حمليه لكنه لحمليه لكن كاذبه خذ لقد النفس ذات تقضي وجود الموجود لا محتاج صدق تقضي وجود الموجود نو ذكر في صدقها من وجود الموضوع وذلك ده ما تقطع نقطه وسويه ثبوت الشيء لا فرض ثبوت مسبب وذلك لأن الحكم في الموجبة بثبوت شيء لشيء وثبوت تكشف حكم بريق بثبوت شيء لشيء وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له مثبت له بيعاني الموضوع فإنما يصدق هذا الحكم لا حكم بثبوت سرع لا بعد صادق شيء إذا كان الموضوع محققا موجودا إما في الخارج إن كان الحكم يا بخارج موجود فكذلك حكم بثبوت محمول سألته أو في الزين كذلك إذا حكم دخلته إيه حكم بخارج وخارج بكذا حكم بزين بكذا نو دخسي ونمونه تقدر بها وجود موضوع فكذا ثم القضايا الحملية المعتبرة باعتبار وجود موضوعها وذا سودي مسؤول بمثلا دريدان جوړي بیا قضايا حملية معتبرة باعتبار وجود موضوع على ثلاثة أقسام شو قسمه دي باعتبار وجود الموجود باعتبار حضرتك ما الوجود بتقسيم شيء مختلف تقسيم ممكن إذا تقسيم مع التقسيم باطل تقسيم مع التقسيم ده باطل إذا أول تقسيم تبدأ نور تقسيم اللي شيء بارشين فأول تقسيم كده أقسامون لرا هو شو دفع أول تقسيم حاصر لرا بين تقسيم دليل ده خبر ليش أول تقسيم سنة حاصر لرا إيش التقسيم مع التقسيم كي تقسيم بعد التقسيم كي يبقى التقسيم ثاني كده يوصف يبقى اعتبار قولي يبقى اعتبار مثلا قولي تكشف او آيات تقول مفاعل خاصة بدا تقسيم يبقى توصل ده خبر كي ده تقسيم ده باعتبار وجود الموضوع سره قولي خاص ثلاث اقسام تدري شو كنا هو خارجيه بلا كم له حقيقيه او بلا كم ذهنيه ده څنګه
لأن الحكم فيها إما على الموضوع الموجود في الخارج محققا دا مطلب دا حكم با پتاش موضوع چا موضوع موجود بخارج کی محققا مقدرا نہیں فتقدیر دا وجود ما چی دا بچه پیداشی بیا بول دا محمول ثابتی کی چی بیا با پیداشی بیا بول محمول ثابتی کی نا اس چی دا کم موجود دی چی دا کم سری موجود محققا تكفى إما الموضوع الموجود في الخارج محققا وده مثال نبقى بدي خبر تقولي سنجا لك كل إنسان حيوان كل إنسان دا كل إنسان حيوان ده خارجي ده باري مثال كي معناه ده دا كي كل إنسان موجود في الخارج كل إنسان أما حيوان ملكم سابق ده بخارج سابقين بيان حيوان في الخارج تشوف ده موضوع موجود في الخارج ده ثبوت ده حكم بكم ذكي ده ثبوت الحكم كنا ده ثبوت المحمول ده بدي خارج في شو ده أول موجود في الخارج ده شو سوى لقيت ده موضوع سوى لقيت أو ده في الحيوان في الخارج ده شو سوى لقيت ده ثبوت الحيوان ده بعد شاكي ده موضوع ده بخارج كده بس خبر الموضوع ده دي ثبوت كلام من ده خارجي والو ده حيوان بخارج كي ثابت شو شو ثابت شو هذه افراد الانسان كله انسان شو كده ده مشهورنا مشهوركم بافراد مالي كده فكم افراد مالي افراد موجوده في الخارج او افراد موجوده هذا مش لو وجد كشرطه بيا موجود كشرطه موجود شي بيجي دا چې وس کوم موجود دی په خارج کې په حق باندې حکم دی او دا ثبوت ته محمود حیوانیت ته معقول راځي اوس خبره پاکي دوی مخه ودا مقدره څنګه چې کوم بزدها تتبين الاشياء یو دل وبزد تر الشيخ خواجه وبزدها تتبين الاشياء يا عربي الاشياء تعرف بازدادها الشيء په زد سره پیژندل کیږي سپین بتالو پیژنې تورو پیژنې تور بالا پیژنې سپینو پیژنې نو څه دا مقدرا نه پیژنې محققا بزين تستا مقدرا څنګه ده واما على الموضوع الموجود في الخارج مقدرا دې مطلب دا ما ورجه دې مطلب دا نه ده چې کوم موجود في الخارج دي هغه به توسي هغه توسي نه خو په شمول داغو شمول لچا ده ما هو الموجود على افراد موجوده بشمول داغو هذا النور ده مو شامل شيء لو وجد فقيامت پوری کې څومره انسانان موجوديږي نو په تقدیر د وجود په حیوان له ثابتيږي دا څه ګوره تفصیل وکړو دا موجود له هم ثابت شو حیوان چې كل انسان حیوان وي او كما ياكل حقيقيه كده حکم په افراد مقدر مطلب دا شو چې دا کوم موجود دي له حیوان هم ثابت شو کو تقدیم موجودونه ما وراء اخوا نور چي دي تر ورځې د قیامت پورې چې کوم انسانان وجود تراوزي نو په تقدیر د وجود دا عموما حیوان به هم ثابتيږي او دا مخکنه چې خارجه کنه نو هغه ته متناول نو سره ته پاکه خبر مې وکړم وإما الموضوع الموجود في الخارج مقدرا لاندې نو تکسو شدين ما غنو باسو هذا مقدرا ما مطلب شيء كنا كم موجود في الخارج هنوز بي عقبة يوزي لا بأن لا يكون الحكم محصورا على الأفراد الموجودة في الخارج فتبر بظني محققا بل تكون متناولة لها بل تكون متناولة شاطئ لها لا الموجودة أو لغيرها من الأفراد المقدرة الموجودة في مقدرة عقيدتهم وتوانا انت حكم دور بشوها لك كل إنسان حيوان دابر شوها دا جوست دا قسم موضوع عليه بمعنى أن كل ما لو وجد في الخارج شوف الخارج موجود وكان إنسانا أو ده إنسان لنوع دلان لكن إنسان بصادقه ده بقرة فرطه نجم لي شي إنسان بصادقه أو شرط موجود شو هو على تقدير وجوده واسمه فتقدير ده وجود باني داخل مسكش لا موجود سنين حيوان شخص هذا الشيء
وتقدير الوجود ثاني حيوان بهمي وزداويجي وهذا الموجود المقيم مع ذوي في الأفراد الممكنة ده بأفراد ممكنة وكذا أو ده أفراد الإنسان الذي موجودون على وقت أي أنت تسمى أفراد نور إمكان إشتاك نشتاك يبقى ممكناته كده يبقى ممكن أفراد ومتنعوه كده تشلي لدينا من زين تلو خبر بالكل سافر شو ده دريم ذهنية تمزق دوش ذهنية كي بقى ما هو كمي هاي ما يشي داغي أفراد ممتنعين لقى عرفت بس شريك الباري ممتنع ده شريك الباري تشاتر يعني كل ما لو وجد في الذهن ده غير خارج التصور بكواك تحقق نشتا نوشتا ونبيعي ده بكان أفراد بخبر الفارع ممتنع بقورة وانتاشتا خبر شو إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة إلا الممتنعات ممتنعون كنشري كأفراد بلا شريك أفراد بلا شريك أو ده شريك الباري أو إما وياب حكمي على الموضوع الموجود في الذهن كقولك شريك الباري ممتنع بمعنى أن كل ما لو وجد في العقل ليه؟ لو وجدت كتب عقل كيف يداشي ويفرزه العقل شريك الباري أو عقل دا فرز كده شريك دا باري ده إيه؟ ده بشاك شريك أفراد ممتنعوك وأفراد ممكنوك ممتنعوك صفا هو بشاكي او چې د کوم شي په خارج کې داغي د وجود د افراد ممتنعي لکه د شریک الباری افراد په خارج کې دي او د لا شيء افراد په خارج کې ممتنع دي کوي خپل د صفه صفوي هو موصوف في الذهن بالامتناع دقه موصوف په ذهن کې بچا سره او وهذا انما تدور في الموضوعات ليست لافراد ممكن التحقق في خارجها ده په هغه موضوعات کې دي چې داغي د افراد ممکن التحقق په خارج کې نه دي ده بل في الذهن ايضا بلکې په ذهن کې هم نه ښه چاري او په ذهن کې هم نه لکه څنګه شمس چې ده کنه نغره په ذهن کې افراد شته سیواله دي فرض په ذهن کې هم نه کنه وان كانت مع افراد ذهنيه بالفرض والتقدير افراد ذهنيه هم فرضيه وتقديريه اذن ته ذکر شریک الباری موږ په توحید مبارک دې پلکیو په توحید مبارک موږ شریک د باری په خارج کې هم نه منو اخو نشته او په ذهن کې کېږي هم فرضي وي سبای دا کوم ځای د نقطه کې صفاوي دونه کوم ځای یا ايضا سمعنا يعني افراد په خارج کې هغه موضوعات کې نه داخله د افراد ممکن تحقق په خارج کې بلکې په ذهن کې مخطر کې بلکې پر طرفي دی کنه او دې شوې وان كانت لها افراد ذهنيه بالفرض والتقدير أفراد ذهنية فرزنا وتقدير دي وإذا قد يوجد الحرف السلبي لا أخوة لغشوه ثلاث وصل نور موحة وهي ما تقول زيها سنة وقتها معدولة في جنة ما تقول زي يوم معدولة يوم مطلقة يوم معدولة أو يوم محصلة بسوء يوم معدولة يوم محصلة معدولة يتويكنا اصل کې حرف السلب د خپل یو ځای دی چې په هغه ځای کې دی وي د خپل ځای کوم دی د موضوع او د محمول په منځ کې کوم نسبت چې دی په دې دی وارد وي نو خبر ته باندې سم چې موږ وکړو څنګه نو ویږي نسبت چه ده فدغه نسبت مولد حرف السلب ده حرف السلب وی زبن رازم مگر پخپل ځای کې برازم په کمره چې کمرې ده برازم دا کمره کمه والا په نسبت به واردی مولد حرف السلب هي النسبة الحكمية ونسبة الحكمية ده يتوقع اگر دې نه دې ما تاسو چې تعبیر په پښتو کې هر کله چې عدول کو د دینه یا د موضوع نه جز شو یا د محمول نه جز شو نو د دینه د معنی کله به یوازې د موضوع نه جز شي کله به یوازې د محمول نه جز شي دوه قسم شو کله به د دوه نه جز شي او دا لکه څنګه چې په موجبه کې کېدای شي کنه دغه شان چې څوک څاګي راشي دا درې قسمه
طول قسمين سوش فضل نشو معدولة الموضوع شده موضوع نجوشي ومعدولات ذكوي حرف السلب عدوله تخطى الموضع أصلنا وصار جزءا من شيء آخر وصار جزءا فقد عدنا عن موضعها أصلي فالتسمية ده كل شوء فاسم دباز أجزاء وذول خطول دول معدولة وذول كيا کر لے حرف سلب کر لے تخبل موضوع أصلي جن بطه تلنا موضوع نجو شعر لكن الموضوع شو معدول في موضوع محمول نشو معدول في محمول دوان نشو معدول في طرفين ده بصورة موجودين كم كده شيء بصورة السالبية كم كده شيء تشوف أو محصلة ستوي شحرف السلب جزء موضوع محمول لا ده جزء ويكبر ما تنتوه وقد يجعل حرف السلب جزءا كلبا حرف السلب جزء قد من جزء هذه جزء موضوع محمول شوفها لكن موضوع محمول جزء نسبة جزء لا قزينة ويسمى ما معدولة يا معدولوي وإلا فمحصلة كتف جيغا قول حرف السلب لك لا وليس لك حرف لاش وحرف ليس شو وغير ممنوع حرف ما يشارك ما في معنى السلب تشوف لك غيره شو قول من جزء مراد أي من الموضوع فقط شو أو من المحمول فقط أو من كليهما شو فالخوزته ولا هو يسمى معدولة الموضوع معدولة الموضوع لمثال ذكاء الله حي جماد ده لا مثال شو وليس الله حي بعالم وبالدولة سورة الدنيا جاء في سلم موزون الجشي أو على الثاني معدولة المحمول للجشي دام دو مثال بيشكري برد الجماد لا حي تتاشو هيك جمال شيء وريه دي فقطو كتابه الجماد لا حي ايه سيدا ليس بنسبة فارسي الجماد ليس بحي داغي معنى دا هيك بدا من دا فتة داخله سمعه حرف سلب في نسبة دا نو بده داخله هاو دا ده لاندې دا ده لاندې د نن راوړي نه ده زید حي نه ده او چې دا لاندې دا حي نه جز شو حي نه محمول نه جز شو نو دا وسو زید نحي زید ده دا نحي د ثابت کو په دې سره دا نبی په حي داخل کو او نحي مجموعات په دې سره ثابت کو چاله زید شنو بهترین تفسیر کوي نحي ده نحي دا نه په داخل شو په حي او چې دا کله ته باقي سالبه کې الجماد ليس بحي دا ليس په چا مرتبه دا نه په پښتو کې په چا داخله پته الجماد حي نه ده او جماد نحي ده حكم ثبوتي ده حكم سلبي ده او كنا او بالمثال شو هو اللي وليس العالم بلا عالم بلا حي ها تشوف الجماد لا حي ليس او دا شو كيف شو جي او دا سالب شو دو مثال داري پیش کی خان وكل بس شپږ مثال شو على الثالث بدوغ معدول الطرفين لك الله حي ليس الله حي لا عالم لا ولا الله حي موجب شو هنا ليس الله حي بلا جماد هذا المثال خان قوله معدولا لك معدول طول وي ما تستوس وجوي لأن حرف السلب موضوع للسلب النسبة اسمه لك يموضوع شيء بار لشاب فإذا استعمل لا في هذا المعنى كلس مستعمل شو نبذ معنى التي ترجمة غافلان جس ترجمة كي كلس مستعمل شو كلمة لا فدي معنى كي كلمة لا فدي معنى كي مش بس بنسبة نشو عليه ده معنى ما كوخا ايه يعني كلس مستعمل شو نبذ معنى كي يعني بدي نسبة كي سلب نسبة تبارا نشو هو شو بيه كان معدولا من ما نسلي لما نسلي عدوله فسمي القضية التي هذا الحرف معدول قضية من معدول أول التي هذا الحرف جزء من جزئها سيدا حرف جزء ده إذا جزء نقضي ذلك معدولة ولي تسمية للكل باسم الجزء والقضية التي لا يكون حرف جزء من طرفها ده طرفون حرف جزء نقضي تسمى محصلة قضية محصلة
هر نسبت چې په قضیه کې ده برابر خبره ده که موجبه وي او که سالبه وي. څنګه نسبت په ذکر راځي د یو موضوع مفهوم ده دوه منځ څه نسبت تامه دا نسبت تامه خبرې ایجابي او سلبي هر شي خاطر لپاره به یو کیفیت په نفس الامر دې قضیه موجهه ته دې ته رباعیه ده کوي څه ده دې کې امر رابع ده مع علاوه د موضوع محمول او د نسبت ته متفسره امر رابع څه ده كيفية المجيات تصميم ثلاثة مكتمة يو كيفية نفس الأمر يعني هر نسبة تامي خبري فقضية موجودة كسالبة دا نسبة دا مكيف في يو كيفية سبي تبا مكيف في كيفية سوى يتدب يو كيفية حاصلين دا كيفية فنفس الأمر كبير كتي ذكر كيف أنا ذكر كيف ذاك كيف تتحصل كلا بقى ذكري كلا بني ذكر مشتبه نفس الأمر كيف تقامق حاصل له دي كيفيتها نفس الأمر مادة القزيوري سولون ولي وتمادة القزيوري مادة ده هر شيء أصل اگر بشي مادة صدر الأصل من مادة القضية الأصل القضية ستة أصل القضية ولي أصل كأصل القضية خطرت أصل ده الشيء أجزائي فراء أجزاء هذا فراء أجزاء القضية سوري موضوع محمول نسبت أصل القضية خطرت رجل أصل الخطام موضوع محمول نسبت مدتيته أصل سلبة ده كيفية تزولي ويجي دا کیفیت ده دا وصف ته د چا د نسبت ته وصف ته د چا یو وصف ته په چا کې په نسبت ته دا نسبت ته خبرې به موصوف نه تلې دا نسبت ته خبرې مکیف وي په کیفیت سره یعنی موصوف به د چا سره کیفیت دا وصف په چا کې متحقق نسبت ته خبرې نو منګه اوس دا سوچ کوو چې په دې اجزاء د قضیه کې چې نو مجموعه د اجزاء د قضیه چې درې دي دا درېونه اصل خو په دې کې د ټول جزء اشرف څه نسبت تامه خبره دا موضوع به جزء اشرف څه کوي چې د دې نه پس بیا قضیه له حالت منتظره نه وي څه مطلب دی موضوع به بیا هم قضیه نه موضوع محمول دوه به بیا هم قضیه نه نسبت تامه خبري چې راشي دین پس بیا قضیه خامه خبره حالت انتظاری قضیه وجود په بیان نشته دا نسبت تامه خبري دا اشرف اجزاء القضیه ولا شفاجه هر جزء اخير هغه سي اشرف الاجزاء ولا شفاجه دغه د شی وجود ته بیا حالت منتظره نه موجود وي موضوع راشد قضیه بیان نشته موضوع محمول راشد بیان قضیه نشته وموضوع محمول سره نسبت بګراوي اوس نسبت اوس قضیه راغله اوس انتظار نه کومه حالت منتظره بګی نشته ته ما په دې پوښتنه چې اصل د قضیه خو مجموعه د اجزاء ثلاثه او اصل په دې اجزاء کې کوم موجود ده نسبت تامه خبري دوی د عدم وجود د حالت منتظره پس د وجود دا غینا دا موجود شي د حالت منتظره قضیه وته نه اشرف الاجزاء دا شو او دا کیفیت هم صفت د دې اشرف الاجزاء نو من تسمیه د صفت اشرف الاجزاء صفت څه ده کیفیت دې کیفیت د زمانه د قضیه اوسه وای تسمیه کوم د وصف د اشرف الاجزاء اشرف الاجزاء څه او وصف څه دا کیفیت تسمیه کوم د وصف د اشرف الاجزاء فاسم د چا د مجموعه د اجزاء سره
څه نو د مجموعي د اجزاونو اصل القضيه ماده القضيه نو هما دا ماده القضيه چاته وي په دغه اجزاو کې د ټول ناشرت هغه شب جز تم نه ما داغه وصف ته ما چې دغه کیفیت ته دې د زمانه په قضيه دغه څوک ته تم په دې پوهه مته شو لکه څه کوزه ته درې مثال زید قائم دلته نسبت څوک دی قائمون نسبت دې چاته ته دې کیفیت حاصل ګور د قیام به زید دا نسبت چي ده دې مخکې بلې من آدم وکنه نسبت مخکې او روس یو وخت چې د قیام لرنه ځای شي بیا به دا نسبت دا نسبت مکیف شو په کیفیت د امکان سره چا سره دا امکان دا دې یو شی هم خالي څه نه دې کیفیت نه یو نسبت هم خالي نه الله موجود دا الله موجود دا وسنده نسبت موجود الله تعالی ته په مخکې چې آدم راغل بیا به آدم راشي اوس په آدم شته په زمانه د ازمینو کې د شو نشته چې په دې باندې آدم راشي نو ته ته وایي چې کوم دې څه ضرورت څه ته دا ضروري شو ضرورت معنا امتناع انفکاک دا ممتنع د انفکاک د موجودن د چانه د نسبت د موجودن چاته الله ته دا نسبت چې کوم ده دا مقایش په کیفیت د ضرورت سره ضرورت باندې امتناع او انفکاک وکړه دا مقایش په کیفیت د ضرورت یا کیفیت د ضرورت یا لکه څه کوه شریک الباری موجود شریک الباری دا نسبت چې کوم ده د موجودن شریک الباری دا څه ده دا مخکې هم دا نسبت نشته وسم نشته او بیا هم نه شته دا نسبت مکیف ته په کیفیت د امتناع کیفیت څه سره یعنی یو څه په دنیا کې یو نسبت بنې د موضوع محمول مزګي چې مکیف په کیفیت سره کیفیت د امکان شو کیفیت د چا شو امتناع شو کیفیت د چا شو د ضرورت دا د بنیادی د دوام په کوم څه توقیت په کوم څه خوښه په خاص وخت کې به یا به دوامني یعنی جایز د چې منفک شي په دې دوامن که دې په عقیده باندې دا چې دا چې کوم له فلک سره الفلك متحرك دا تحرك چې کوم له فلک نه دې په ځمانه دا سره دوامن دایمه بل جایز د چې منفک شي کوم منفک کېږي نه اړون په باندې منفک کېږي ورته قیامت راشي خوشې په څنګه وای د انفکاک راشي تحرك بچانه اذا السماء انفطرت شفتوا كيف يجوا ولا يتحرك كتش اذا السماء انفطرت ويجي خبر ځان کو ک الله دې وبخا زين ته خبر الله ورسمي یو نسبت دا نسبتونه په هر قضيه کې چې هغه ایجابي دغه نسبت او نسبت سلبي مختصره خبره ده تکوم دا بخامخا مکیفی په یو کیفیت سره کیفیت د ضرورت وی که کیفیت د امکان وی که کیفیت د امتناع وی که کیفیت د توقیت وی که کیفیت د دوام وی که کیفیت د فعلیت فعلیت د توخه دغه دا یو کیفیت د کیفیت له بخامخا هیڅ یو نسبت د خالی نه دا کیفیت په نفس دا کیفیت په نفس الامر کې چره دا کیفیت نفس الامری کته تصور کې او ستاره تصور نه مخ او ستاره چشنه تکلم نه باغی باندې چې دین تعبیر دوی تعبیر نه مخ کې په نفس الامر چې کوم ده دې ته ماده القضيه ولې ته ماده القضيه ماده القضيه اصل القضيه اصل القضيه مجموعه د اجزاء ثلاثه ولا په دې مجموعه د اجزاء ثلاثه کې اشرف الاجزاء غره مګر استتام خبر دي استتام خبر یې څه پځاله دغه دوی د ادمي حالت انتزاعي قضيه ته پس وجود ده نه تکفا نو موږ وصف د اشرف الاجزاء چې کیفیت دغه کیفیت دا مسما کو په بنوم نشه سره د اسم د مجموعه د اجزاء سره مجموعه اجزاء اصل او ما دوا دا کیفیت چې کله ته تعبیر ته او کې په جبه سره یا تصور کې په صورت سره بیا او ته جهت وایي سوې
لك زي ما زيد قائم بالإمكان الله موجود بالضرورة شريك الباري موجود بالامتناع تشبه ده كما شبه وشكلتا دغه مادة القضية داغين التعبير في جبي سره وشي یا یو په صورت عقلی سره تصور وشي بیا دې لګي جهاد صوتي متاجهات په کله موافق وي او کله مخالف د ماده سره په کله موافق وي او کله وته لکه زید قائم کی جو په نفس الامر کې کم کیفیت امکان او تا په جبه هم امکان دا مو کنه نو دا ضرورت د جهاد چې کوم موافق شونه ماده سره دې ته وي نسبه قصه صادقه او کنه دې سره الفستيك زید قائم بالضرورت ده سره كذبت القلب او دا قضیه ټول ته چې مشتمل په جهاد سیاحي ته موجهه وي څه نو او دا کومه قضیه چې مشتمله په جهاد شو ها اوس ته موجهه وي یا موجهه وته څه ته موجهه وته او رباعیه ته ولته رباعیه د ولد اشتمال لدينا په اجزاء اربعه سلور غدره مخکنی موضوع محمول نسبت او سلورم نمبر دا کیفیت د چا د چا د نسبت ٹھیک ہے نشو شو انت خبر تسرار او کنه ها ګورګه خبرو ساده خبرو کم نسبت چې هر نسبت په قضیه کې خامخا مکیفي په نفس الامر کې د کیفیت سره دا کیفیت ماته استوي چې څه وي مد القضیه دا کیفیت لکه څنګه شو ماته ته امتناع شو ضرورت شو سوق شو